نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة المائده پارا نمبر چی رکو نمبر 2 آیت نمبر چی خلاصه در رکو پس داغین لفظی ترجمه ربط مخکینی رکو سره مخک قانون د حلت او د حرمت بیان شوه دی مسله د نکاح بیان شوه التم ذکر د طهارت او دلتم ذکر د طهارت دا ضروری دی که باطینی وي او که ظاهری وي باطینی طهارت دا حاصلیږي په عبادت سره او د عبادت د پر طهارت ظاهری دا ضروری دی بیا طهارت په دوه قسمه باندې دی یو ته طهارت صغرا ویل کېږي لکه اودس بل ته طهارت کبرا ویل کېږي لکه غسل د منځ د پر طهارت دا شرط دی د دې په ضمن کې به فرایض د اودس بیانېږي مسله د غسل د جنابت به بیانېږي مسله د تیمم او ترغیب د دې طرف ته چې تاسو وعده پوره کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی اذا کله چې قمتم ودرېږئ تاسو پاڅېږئ اراده کوئ الی الصلاة منځ ته د منځ مزید مسائل فضایل په احادیثو کې دي او بیا فقه کې ورته ښکلی یو ترتیب ورکړی دی منځ د مخکې طهارت حاصلول دا ضروري دي نو کله چې ستاسو اودس نه وي په بېلمازه باندې منځ نه کېږي فغسلو نو ووینځئ تاسو وجوهکم مخونه خپل فرایضو د اوداسنه اول فرض شو وایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر څنګلو پورې د اوداسه د فرایضو نه دویم فرض شو وامسحو او مسح وکړئ برؤوسکم په سرونو خپلو مانځه د فرایضو نه دریم فرض شو وارجلکم او ووینځئ خپې خپلې الی الکعبین تر ګیټو پورې ګیټو سره فرایضو د اوداسه نه څلورم فرض شو دا څلور په اوداسه کې فرض او مزید فضایل مسائل د اوداسه په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ذکر دي او بیا په کتابونو د فقه کې هغه ته یو ترتیب ورکړی دی او ټول راجمع کړي دي دې پورې بیان د اوداسه وان کنتم او کچری تاسو جنوبا ناپاکا فطهروا نو ځان ښه پاک کړئ یعنی غسل وکړئ غسل کې درې فرایض دي په ټول جسم اوبه اچول پوزه کې اوبه اچول او خوله کې اوبه اچول بیا مکمل طریقه او مزید فضائل مسائل احادیثو کې ذکر دی او د فقه په کتابونو کې راجمع کړي دي او ترتیب یې ورکړی جنوب هغې ته ویل کېږي چې د جسم نه په شهوت سره منی خارج شي که هغه د احتلام په صورت کې وي او که د مباشرت په صورت کې وي دی نه پاک شو په غسل سره به پاکېږي وان کنتم مرضا او کچریې تاسو بیماران او علی سفر یا یې په سفر باندې او جاء یا راشي احد منکم یو کس تاسونا من الغائط د زید حاجتنا د اودسماتنا او لامستم النساء او یا صحبت وکړئ تاسو د زنانو سره مباشرت وکئ نو که تاسو بیا اودس شئ یا تاسو ناپاک شئ نو اوس د پاکي حاصلولو دپاره اوبه ضروري دي او که اوبه نه وي یا د اوبو په استعمالولو باندې قادر نه وي نو بیا به پاکي حاصلیږي په تیمم سره مسله او حکم د تیمم بیانې او دغه مسله په 15مه سپاره کې هم بیان شوې ده فلم تجدو بس بیا نمومی تاسو ماء اوبه یا اوبه شته دی خو په استعمالولو باندې قادر نه دی بیماری ورسره زیاتیږي نقصان ورته رسی یا د یو اندام د ضایع کېدو خطر ده فتیمموا نو تیمم وکړئ دا د دې امت خصوصیت دی صعیدا طیبا په خاوره پاکه او څنګه چې اوبو سره پاکي حاصلېږي د الله حکم دی دغه شانې په تیمم سره هم مکمل پاکي حاصلېږي د رب العالمین حکم بیا چې په کوم شیزونو سره اودس ماتېږي په هغې سره تیمم هم ماتېږي البته اوبه نه وي د تیمم کړی یا د اوبو په استعمالولو باندې دا قادر نه و تیمم یې کړی بیا اوبه میلاو شو یا دی په استعمالولو باندې قادر شو نو تیمم به بیا مات طریقه د تیمم ښایي فامسحو نو
مسح وکړئ بوجوهکم پمخونو خپلو باندې وایدیکم او پلاسونو خپلو باندې منه دغه زمکې د خاورینه ما یرید الله نغوړي الله لیجعل چراولی علیکم پتاسو باندې من حرج ستنگی سختی مقصد احکام د مشروعیت کی هغه تنگول او سختی نه ده ولکن یرید لیکن غواړي هغه لیطهرکم چې پاکړي تاسو او بل مقصد ولیتم دې لپاره چې پوره کړي نعمته نعمت خپل علیکم پتاسو باندې لعلکم دې دپاره چې تاسو تشکرون شکر وباسئ او داسې کسانو سره رب العالمین مینه او محبت کې او نعمتونه ورته نور هم زیاتوي ترغیب دې خپل وعدې پوره کوي واذکروا رایات کړئ نعمت الله نعمت د الله علیکم پتاسو باندې ومیثاقه الذي او وعده د هغه واثقکم چې مضبوطه کړې وه تاسو سره به هغه د دینه مراد ازلی وعده ده چې کوم په نهمه سپاره کې به ذکر کیږي او یا د دینه مراد هغه وعده ده چې کوم صحابه کرامو بیعت کړو اذ قلتم کله چې وویلو تاسو سمعنا واوریدل منګه واطعنا او امنل من واتقوا الله ويريږئ د الله نه ان الله یقینا الله علیم خپوه ده بذات الصدور پراز د سینو باندې ترغیب ده چې بغض مساتئ حسد مکوي عداوت مکوي او د الله د رضا د پاره خبره کوي مضبوط او کلک ودرېږئ حق خبره کوي یا ایها الذین ایها کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی کونو شی قوامین کلک مضبوط ودریدون کی لله د الله د پارا الله د رضا د پارا او سکوي شهدا گواهی ورکون کی بالقسط عدل او انصاف سره ولا یجرمنکم او تیز دین کړي تاسو لرا شنآنو بغض عداوت دشمنی قوم د یو قوم علی بدی خبر باندې الله تعدلوا چې عدل اونکړی تاسو ځان کې د عدل او د انصاف کول ول صفت پیدا کوي داسې خلکو سره رب العالمین مين محبت کوي اعدلوا عدل کوي تاسو هو دغه عدل اقرب ډیر نږدې دی للتقوا پرهیزګارۍ ته او تقوا چې چا کې راشي رب العالمین ورسره مینه کوي محبت کوي او د داسې کسانو د پاره جنت او د جنت نعمتونه دي واتقوا الله او ویریږئ د الله نه ځان کې تقوا پیدا کوي که کامیابي غواړي ان الله یقینا الله خبیر خبردار دی بما په هغه عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ که عمل کوئ که ناکاره کوئ الله ته خبر زیره دی بشارت دی د هغې کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه کوي هغوی دپاره مغفرت هم دی او لوی اجر دی وعد الله الذین وعده کړی د الله د هغې کسانو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه یې کړي دي نیک عمل هر هغه عمل چې د قرآن او د سنت په رڼا کې وي دو فایدې بیانې اوس لهم دوی لرا مغفرت دی و اجر عظیم او اجر لوی تخویف دی رټنه ده زجر دی د پاره د هغې کسانو چې په کفر کې مبتلا دي د الله د آیاتونو تکذیب کوي داسې کسان جهنمیان دي دوزخ ته وځي والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی یو ناکاره صفت دویم وکذبوا او دروغجنې ګڼلې دي بآیاتنا آیاتنا زمن اولئک دغه کسان چې دي اصحاب
الجحیم دوزخ والدی دوزخیان جهنمیان دی اے الله موږ د جهنم او دوزخ نه محفوظ امین. ترغیب د مؤمنانو ته د الله نعمتونو شکر ادا ځان کې تقوا پیدا کړئ توکل اختیار کړئ رب العالمین بستاسو حفاظت او اشاره ده په دې آیات کې واقعات ته چې هغه مفسرین ذکر کړي د سیرت په کتابونو کې ډېر کرته مشرکینو منسوبې جوړ کړي په مؤمنانو باندې حمله وکړي لیکن رب العالمین با دغه مؤمنانو حفاظت وکړ او هغوی به ناکام کړل. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی مؤمنانو اذکروا رایات کړئ په شکر سره نعمت الله نعمت د الله علیکم تاسو باندې کوم نعمتونه د هغې شکر ادا اذ هم کله چې اراده وکړه قوم یو قوم ای یبسطوا چې اوږده کړي الیکم تاسو ته ایدیهم لاسونه خپل دپاره د حملې کولو نقصان ضرر رسولو فکف ایدیهم نو بند کړل الله لاسونه د هغوی عنکم ستاسو نه الله تاسو د هغوی د شرورو نه محفوظ کړئ حملو نه محفوظ کړئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه وعلى الله او خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون توکل وکړي مؤمنان د مؤمن خاصه ده د کې به تقوا وي د بروسا او اعتماد دا به په الله باندې